سنت مونږ کې، نفل مونږ کې، واجب مونږ کې، تراویح کې، نو نور چې څومره دعاګانې غواړه درود نه بس هیڅ پابندي نشته دي. خدا دعا ده کې خامخا کوه. رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي ربنا وتقبل دعاء ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب. ماشي بدي دي مثلا عادت کړه د سلام د ګرځېدو نه وړاندې د درود او د نورو هغه بعد دعا کې رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي اے زما ربا مام د مصپابن کا نموسکا ورپسې ومن ذريتي د ذريتين مراد واجه زوی لور نه دی د ذريتين مراد ستانه بعد قیامت د ورځې پورې څومره نسل ستانه راتلو والا دی هغه ټول پکې داخل مام نموس پابند کا او زما راتلونکي نسل هغه نموس پابند کا ربنا وتقبل دعاء او يا زما پروردگار دعا می قبول او بلا ربي اغفر لي ولوالدي الا ما مبخا والدين من مبخا وللمؤمنين او طول المؤمنين بخنوك يوم يقوم الحساب. نو بدغه دعا کې اولاد امراغه مور او پلارم بګراغه او ټول مؤمنان خپل پرې ټول بګراغه نو کومه ان شاء الله او د دې سره مسلمانان ورونو په مبارکه میاشت کې به د صبر د تواضع د عاجزۍ خو په ځان کې پیدا کو. حدیث کې راځي الله وایي هر بنده ته صدقه د نیک عمل ثواب ورکوم کم از کم لس او زیات نه زیات اوس ولا راځي سوا د روزدار نه سوا د شانه روزدار نه د روزدار د روزي ثواب الله وایي هغه کې شمار نشته دي دا غي ثواب الله یې په خپل ورکوم. الله جل جلاله دې دغه آداب پرنا کې مونږ ته د رمضان د روزو توفیق نصیب کړي. الله جل جلاله دې دغه آداب پرنا کې مونږ تاسو ته د رمضان د روزو پریولو توفیق نصیب کړي او الله جل جلاله دې دغه میاشت د برکات سره په مونږ په تاسو باندې تیر کړي او الله دې د تمام امت لپاره خیر د رحمتونو د برکاتونو د ګناهونو د مغفرت ذریعہ وګرځي.